عمران خان هغه کار وکړو چې هغه د اقوام متحده په ځمکه باندې ودرېدو او زما د پاک نبي د شان په باره کې چا ګستاخي کوله هغې ته یې ډېر دو ټوک الفاظو کې وویې چې زما د نبي په شان کې څوک ګستاخي کوي زه د هغه خلاف یم زما زړه ته تکلیف رسوي د مسلمان د کروڑونو مسلمانانو زړه ته تکلیف رسوي. او بله خبره ته دا کوم پی ډي ایم والا چې دا خبره کوي چې د باندې توشاخانه کیس وروتو یا د دا چل کړی دا چل د دې مثال داسې چې یو سړی په ګټر کې ولاړي په ګټر کې او ګټر کې سړی ډېر ګندی او بل سړی مخامخ بار ولاړ سپینې کپړې چولی او یو داغ پی او هغې ته اشاره کوي چې د وګوره د کس سپینې کپړو باندې یو داغ دی نو ته په خپله په ګټر کې ولاړې او بل یو داغ ته اشارې کې نو دومره مذاق خو د ملک سره نه په کار. زه پی ډي ایم ته وایم چې تاسو کومه خوشحالي پرون منع وکړله اکثر تاسو چې کم دی نو مټیانې تقسیم کې هغه مټیانې ستاسو بې ځایه لاړې شي مسلم لیګون والا ته پی ډي ایم ته نو ستاسو هغه مټیانې چې کم دی بې ځایه لاړلې او په دغه سړک او په دغه لار او په دغه کوڅه وټخلي بیا 15 کاله مزې کوي. او عمران خان چې کوم دی عمران خان د ملک په صحیح ټریک باندې روان کړو عمران خان د ملک معیشت ښه طرف ته روان کړو عمران خان د ملک اکانومي ښه کول شروع کړو عمران خان د ملک ته حقیقي ازادي ورکوله عمران خان د کشمیر ترجمان جوړ شوی عمران خان د فلسطین ترجمان جوړ شوی عمران خان د ملک ته هغه ازادي ورکول چې کوم د ملک په څه ناره باندې آزاد شوی چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله خپلې پیسې چې کم دی هغه د لک نه کروڑ کې او د کروڑ نه ارب ته جوړ کړي او د اربونو نه چې کم دی سل اربه جوړ کړي او په دغه قوم روتې د شب قدر کم عوام روتې د ټول پاکستان روتې دي خو زه خپل شب قدر د عوامو ډېر زیات مشکور یم چې مونږ لا نور روتې هغه په چوک کې چې کم دی ولاړو او لیک شوی او په هغه لیک کې مریم نواز وایي که زه غلطېږم نه چې یا د دوی په د پارټۍ هر یو کسو چې هغوی چې فیصله به نواز شریف لیکي د هغې نه بعد به سناویږي داسې الیکشن کمیشن موږ مذمت کوو داسې الیکشن کمیشن او د داسې الیکشن کمیشن یو فیصله هم چې کوم دی عوامو ته قابل قبول نه ده. زما وروڼو د عمران خان چې کوم دی د اقوام متحده د دغې خبرې نه راواله تر د لاندې لیوله پورې راشه زما په جومات کې سولر سیسټم چا ولګو دا مولیانو نه شو لګولی دا د هغوی ته فنډونه نه میلاوېدل د هغې نه الله تعالی دا کار نه اخېسته الله تعالی دا کار د عمران خان نه اخېسته نن په جوماتونو کې سولر سیسټم لګیږي نن د جوماتونو امامانو ته سکالرشپ ملاویږي نن رحمت للعالمین اتارټي جوړه شوې ده د څه دپاره چې زما د نوجوان نسل د نوجوان کل چې کوم دی په دې خبره باندې قایل کی په کتاب کې ورته دا شامل کی چې زما پیغمبر زندگی څنګه تېره شوې وه آیا دا دې خلکو ته چې کوم دی دا 15 یا کالج نمبرواري یې لګولې وه آیا دوی له نو پکار چې دوی دا کار کړی وی چې کوم زمونږ په دې وخت کې دا امپورټډ حکومت ناست دی هغه بیا شکایت کوي هغه امریکې چونکې دا خو د امریکې زه به ده ووایم چې دا د هغې تنخواداره طبقه ده دا تنخوادار دي د هغوی د دې جایدادونه هلته دي د دې جایداد دلته نه دی د دوی علاجونه هلته کېږي د دې بچي هلته اوسېږي د دې سکولونه هلته دي د دې خلکو چې کوم دی دلته که راځي د دې ملک د لوټ کولو لپاره راځي لوټ کي دا ملک او ځي هلته خپل چې څومره ګټي هغه دې ځای نه وباسي. عمران خان هغه کس دی چې خپل د خوله باندې ګټلې شوی کور 350 کنال چې کم کور دی هغه زما د مرګ نه بعد به دا د شوکت خان هم وقف وي. تاسو ماته داسې کس وښیئ داسې لیډر وښیئ چې هغه خپل کور خپل کاروبار دا شوکت خان هم ته وقف کړی دی. عمران خان اوس په دوی یو ځای کې موله شکست نشي ورکولی او د هغې باوجود عمران خان ورته ځان له ودرېده او ټولو له شکست ورکړ داسې ورسره دا قوم ودرېده د قوم ورسره داسې غیرت وکړو عمران خان غیرتمند لیډر دی غیرتمند قوم او په غیرتمند لیډر باندې غیرت وکړو. زمونږ چیف الیکشن کمیشن چې کوم دی دا خو د پی ډي ایم بلکې د نواز شریف دی او د زرداری دی تالی سټ دی هغې چې ورته څه وایي نو حق شان دی کوي چې هغې ورته وایي کینه دی کینې او چې هغې ورته وایي پاسه هم دی پاسي